دا ملګری تپوس کوي چې بګلې حلال دی او که حرام دی. دا سپین رنګ کې مرغۍ وي، اوږدې خپې وي، او دی وی چې ټریکټر والا کله پټې اړي یا زمیدار اوبکول کوي نو بیا د دې سیل راځي او پټو کې هغه خپل دانه اوبه هغه تلاش کوي. نو دا حلال دی او که حرام دی؟ نو جواب دا دی چې بګلې چې کوم منګ پیژنو نو هغه دغه شانتي اوږدې خپې وي او اوږده مخوکې وي او اکثر د اوبو په غاړه باندې میان نیسي، میان هغه راټینګي او هغه خوري. نو د دغه بګلی باره کې فتوا دا ده چې دا حلال دی، په دې کې څه حرامواله نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس موسکو ورسره مقتدی یو، نو هغه مقتدی داسې امام یو صف کې ولاړو، نور موسی مقتدی بل صف کې ودرېده. عام طور خو چې دوه کسان جمع کوي نو امام سره مقتدی نږدې ودرېږي چې د امام د خپو د مقتدی د خپو ګوتې هغه د امام پوندو سره برابر وي. ولیکن دا مقتدی یوازې او د شاته صف کې ودرېده نو چې دا منځ شو او کو نه شو. نو جواب دا دی چې کله دوه کسان جمع کوي نو په هغې کې درې طریقې وي. عام طور یو طریقه دا ده چې امام او مقتدی یو بل سره بالکل په سیټ کې ودرېږي، او دویمه طریقه چې کومه مشهوره ده هغه دا ده چې مقتدی د خپلو خپو ګوتې هغه د امام پوندو سره برابر کی، یعنی د امام نه لږ غونې وروسته ودرېږي. او دریمه طریقه هغه دا ده چې امام یو صف کې ولاړ وي او مقتدی بل صف کې ولاړ وي. نو دا دریمه طریقه دا اگر چې جایز ده که څوک داسې وکړي نو مونځ کېږي، خو لیکن بهتر نه ده. دې ته موږ خلاف اولا وایو، یعنی افضل داسې نه دي. که چا داسې وکړو نو مونځ بغیر د څه شک شبهې نه شوی دی، په مونځ کې څه مسله نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام پسې مونځ ته ولاړو، خو لیکن د خپل کاروباري یا روزګار سوچونو په وجه باندې اول نواله تر آخره پوری هغه امام سره په موس کې خو مکمل طور شریکو، خو لیکن هغه ته دا پته نه لګیدا چې ما په موس کې اوویسو او سوچ بل پلو. نو آیا دا موس دې که دوباره کوي نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې په دې کې شک نشته چې په موس کې توجه دا الله تبارک وتعالى ته پکار ده، موس ته پکار ده، او اخوا دی خوا سوچونه هغه کنټرول کول پکاري او موس طرف ته توجه کول پکاروي. خو لیکن کچري د هغه د موز والا شرایط او ارکان برابرو، هغه چې کوم د موز د پاره ضروری احکامات دي، د ځای صفا کېدل، د کپړو صفا کېدل او دس وغیرہ او نور د موز ارکان دنه کارونه هم هغه برابر کړی وي، نو دوباره موز کولو ته ضرورت نشته، دوباره موز دې نه کوي. البته آینده د پاره الله تعالی دې ټولو له توفیق ورکړي چې موز ته توجه ساتي. دا ملګری تپوس کوي چې یو مسجد دی او د هغې لاندې تاخانه ده او د هغې لاندې یا بل غونتې حال دی، نو چې کله په دغه محله کې یا کلي کې غم وشي نو د غم روټۍ دغه د مسجد د تاخانې لاندې چې کوم حال یا کمره ده په هغې کې پخیږي. نو دی دا تپوس کوي چې د مسجد دغه حال دا د دغه خوراک د پخولو د پاره استعمالول د دې شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کوم ځمکه د مسجد د پاره وقف شي او هغه وقف تام شي، په هغې کې یو پیره مونځ وشي، نو دغه ځمکه د فرش نوالی تر عرشه پورې دا د مسجد په حکم کې ده. شریعت کې دا جماعت ته دا به صرف د مسجد د مقاصدو د پاره استعمالیږي، د نورو مقاصدو د پاره د دې استعمالول جایز نه دي. نو تاسو هم کوشش وکئ چې دغه غم د ډوډۍ د پاره سبل ځای مقرر کړئ، د هغې د پخلی د پاره، د هغې د انتظام د پاره، د چا دیره وي، د چا ځای وي. نو مسجد چې دغه مسلو نه پاک وي نو دا به ډیره زیاته ښه ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه اوریدي دي چې د ماښام نه پس بیع او شرا کول دا جایز نه دي، یعنی د ماښام نه پس خرید و فروخت کول دا جایز نه دي. نو د دې شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دا مسله هغه وخت کې وه
چې کله بجلی نه وه کله رڼاګانې نه وي نو که د ماښام نه پس به چا کپړه اغسته یا به داسې یو بل څیز اغسته لوښې لرګی به اغسته نو تیاره به وه نو عین ممکن وه چې هغه خراب شی په ګاګ باندې خرڅ کړی وي او ګاګ ته د رڼا د نه کېدو د وجې نه د هغې څیز د روغ او د مات او د دې نورو څیزونو پوره پته نه لګېدی نو په دې وجه باندې د دغې خارجي امورو د وجې نه دغه حکم لګېدلی دی. دغه شانتي کتابونو لیکلي دي چې د قربانۍ څاروی ماښام یعنی په شپه کې حلالول مکروه دي. نو د هغې وجه هم دغ کوه چې رڼاګانو انتظام به کم پخوا نو هغې کې د رګونو پته نه لګېده چې دغه څاروی پوره حلال شو او که حلال نه شو. نن زمانه کې د رڼاګانو ښه انتظام دی بلکې د شپې رڼاګانې بعض اوقات د ورځې د رڼا نه په دوکان کې دننه زیات وضاحت سره موږ ته هغه خپل اغستونکي شی ښکاره کوي. نو که د ماښام نه پس څوک بیع او شرا کوي په دې زمانه کې نو په دې کې هیڅ قسمه حرج او کراهت نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس جنازه کوي نو لاس به څه ټیم پرېږدي لومبي سلام سره او که دویم سلام سره. نو جواب دا دی چې کله د قرائت ختم کی او امام سلام جارباسل شروع کی نو لاس پرې خودل پکار دی ځکه چې قرائت ختم شو او دا لاس په نامه باندې کې خودل دا د قرائت د پاره دی. خو کچری یو سړی الله اکبر نه پس سلام جارباسلو په وخت کې لاس په نامه باندې پراته وي نو څه حرج نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې دلته سعودي عرب کې البیګ والا خوراکونه په هوټلو کې ملاویږي او خلک یې خوښوي ډېر. په دغه خوراکونو کې مې دی. نو دلته زمونږ یو ملګری و نو هغه کراچۍ کې یو افسر ته ټلیفون وکړو نو هغه ورته وی چې دا میان مخورئ ځکه چې دا د بهر ملک پارمونو کې دا میان ساتلی شي او یو ملک یاد کو چې په هغې ملک کې د دې یو فارم دی د دې میانو او دی له د خنزیر غوښه ورکوي نو د دې میانو د خوراک نه ځان وساتئ. نو دی دې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حکم څه دی. نو جواب دا دی چې د نن دا دور داسې دی چې د هیڅ چا په خبره باندې انسان یقین نشي کولی. دا چې کوم څیزونه روزي نوي مختلف افواګانې خورېږي د هغې باره کې دا فارمي چرګانو نو هغې باره کې هم دا افوا یو مودې پورې چلیده چې دی له کوم خوراک ورکولی شي په هغې کې د خنزیر اجزا وي. نو داسې قسمه صورتحال کې د دې باره کې موږ یقیني طور نشو ویلی چې دا خبره صحیح ده او که غلطه ده. نو چې کومو خلکو ته د دې یقین دی چې دا خبره صحیح ده هغې د ځان وساتي او عامو حالاتو کې په دې زمانه کې چونکې د افواګانو دور دی کاروباري رقابتونه دي نو د داسې د یو کس په خبره باندې د یو څیز د حراموالي فتوا ورکول او هغې ته حرام ویل دا مشکل دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې کله څوک رشته کوي یو زنانه باره کې معلومات حاصلوي یا د هغې د کورنۍ باره کې معلومات حاصلوي نو عموما د هغې ګاونډیانو نه تپوس وکړي چې دا څنګه خلق دی. نو دا ملګری وایي که چې هغه ښه خلق وي نو بنده ورته وایي چې ښه خلق دي که هغې بد خلق وي نو دې ځای کې مسله لږه مشکله شي. که موږ ورته وایو چې دا بد خلق دی نو د هغې رشته پاتې کېږي او که موږ ورته وایو چې دا ښه خلق دی نو دروغ هم جوړېږي. نو د دې باره کې څه طریقې کار پکار دی. نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای المستشار مؤتمن چې د چا نه مشوره واغستې شي نو هغه باندې اعتماد کړی شوی دی. هغه یو قسم له امانتدار دی. نو تاسو نه چې څوک د رشتې په سلسله کې د یو کس د معلوماتو پوښتنه کوي نو تاسو له پکار دی چې هغې ته رښتیا ووایي. رشته کېدل نه کېدل دا د قسمت او د نصیب خبرې دي خو لیکن هغې تاسو باندې اعتماد کړی دی نو تاسو هغې ته چې څه حقیقت حال وي نو هغه ورته بیان کوي. که هغه د هغې خواله وي خدای مکه که د هغې نور څه خبره وي تاسو خپله خبره ورته پوره وکئ بیا د هغې خپله مرضي ده. دا ملګری تپوس کوي چې بعض خلک هغې چې کله اودس ماتې وکړي وړه اودس ماتې
نو صرف د اندام د پاسه اوبه واړی راپاسي او پرتوغا خوتړي بل مز د پاره بیا غي استنجا نه کوي یا بل مز د پاره اغي صرف خوله کنګال کی مستودریږي نو دا طریقې کار څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې په اودس کې دوه اجزا دي، یو استنجا ده او یو چاردام دی. نو استنجا علی کول پکار وی علی ضروری وی چې کله بنده واړه بول کړي وي یا لوی بول کړي وي او پاکیت نه وی کړي په بو سره، نو بیا د هغه د پاره استنجا کول دا ضروری دي. او چې کوم چاردام دی نو دا په نورو سیزونو باندې ماتیږي چې هغه مشهور دي. اوس یو کس ته هغه د واړه بول وکړو او ځان په بو باندې پاک او اودس وکړو منځ وکړو، اوس بل مز وخراغه او هغه واړه بول نه دی کړي نو بیا استنجا کول ضروری نه دي. که اودس مات وي نو صرف چاردام بکئی او که اودس مات نه وي نو صرف خوله کنګال کی نو صحیح ده، خو لیکن که شری هغه واړه بول کړي وي یا لوی بول کړي وي نو استنجا به ضروری کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس وفات شوی دی نو د هغه اولاد وایي چې هغه په کم کټ کې وو، یو کټو یا دوه کله یو کې به سملاسته کله بل کې، نو هغې کټ له د شپې میږي راځي او چې سحر شي نو بیا هغه میږي بالکل روک شي. نو دی وی چې دا څه مسله ده؟ نو جواب دا دی چې داسې قسمه خبرې په روایاتو کې خو چرته ملاو نشوي. البته چونکې یو انسان وفات شي، مسلمان وفات شي، نو هغه زمونږ او ستاسو د دعاګانو او زمونږ او ستاسو د ایثار ثواب محتاج شي. نو تاسو دی ته ووایي چې د خپل میت د پاره چې سوره ایثار ثواب کې دی شي، که نوافل کې دی شي، که ذکر اسکار کې دی شي، که تلاوت کې دی شي، صدقه کې دی شي، نو د هغې اهتمام دی کوي. ان شاء الله تعالی الله تعالی به رحم کوي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ جی ایس کیش والا اکاؤنٹ ته په خپل موبایل کې کولاو کړی دی، نو کپنای والا مونږ ته میسیجو کی چې تاسو 50 روپۍ په دې کې جمع کړئ، تاسو له مونږ 100 روپۍ درکو. نو چې کله مونږ 50 روپۍ جمع کړو نو هغې مونږ له 100 روپۍ راولېږي. نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې په اکاؤنٹ کې تاسو کومې پیسې جمع کړئ، که هغه 50 روپۍ وي، که هغه لږې وي، که هغه ډېرې وي، د شریعت په نظر کې د دې حیثیت د قرض په شانتې دی. او بیا دا ستاسو کپنۍ ته قرض دی، کلم دا تاسو واپس کولی شئ. نو چې کوم قرض دی په هغې باندې مشروط چې کومه نفع ورکوي دا د سود په حکم کې ده او د دې استعمالول جایز نه دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې په تهجدو کې تلاوت کول که بنده ځان له موبایل کې قرآن پاک ډاونلوډ کړي د هغې نه کولی شي او که نه شي کولی. او دویم دا چې تهجد دا د شپې په اوله حصه کې افضل دی او که د بانګونو نه مخکې کول افضل دی. نو جواب دا دی چې په مونځ کې که هغه نفل وي او که هغه فرض وي نو د یو لیکلی شوي څیز نه قرائت کول دې سره مونځ ماتیږي. نو دغه خو جایز نه دي. که د سورتونه د قرآن پاک څه حصه یاد وي نو هغه دې ووایي، او که یاد نه وي نو چې څه ورته یاد وي د قرآن پاک نه هغه د تهجد کې ووایي زبانی. او دویم نمبر خبره دا ده چې تهجد دا ټوله شپه جایز دي، البته بهتر او افضل ټیم هغه د شپې اخرنۍ حصه ده، په دې کې کول ډیر افضل دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو واهب یو کس له هبه ورکړه، موهوب له ته پته وه چې دا د مال سره کوي نو دا حرام مال دی، خو لیکن دی په دې بنیاد والی چې د هغه به دلجویي وشي او که زین عالم نو د هغه دل شکني کېږي. نو د دا واغسته، نو اوس د ده دپاره د دې موهوبي څیز حکم څه دی؟ او آیا تبدل د ملک سره تبدل د عین به راځي او که به نه راځي؟ او دی به دې سره څه کوي؟ د ده دپاره دا استعمالول حلال دی او که حرام دی؟ واجب التصدق دی، څه به کوي ورسره؟ نو جواب دا دی چې کله یو کس ته پته وي چې دا مال څوک څه شی په ګفټ کې راکوي نو دا حرام دی، نو د هغه دلجویۍ ته هیڅ قسمه ضرورت نشته. د شریعت په نافرمانی کې د چا دلجویي کول دا جایز نه دی، دی هغه نه قبلی. دا په هغه صورت کې چې کله ده ته پته وي چې د ده مکمل مال حرام دی یا چې کوم متعین څیز دی مال راکوي نو دا حرام دی.
نو دلته کې تبدل د ملک سره تبدل د عین ناراضي، ځکه چې متعین سیز دله د حرام په واسطه باندې را روان دی، نو د لپاره دا استعمالول جایز نه دي، بلکې د دې اخکسیز هغه ته واپس کی، که واپس کولې نشي د هغې قیمت دی ورته واپس کی، نو بیا هغه پوه شه او د هغه کار پوه شه، دته گویا کې دا شی په عوض باندې راغی. ولیکن د ټولو نه بهتر صورت دا دی چې په څه طریقه باندې ورته دغه څیز واپس کی چې د هغه دلجویي نه کیږي او دل شکنی کیږي، نو کېدای شي دا د حرامو نه د بچ کېدو دپاره یو ذریعه وګرځي. دا ملګری تپوس کوي چې د قطرې د وړو بولو د قطرې دا مسله د عامو خلکو کې ډیره ده، نو چاته زر هغه قطرې مسله ختم شي 15 منټو کې، چاته 10 منټو کې، چاته 15 منټ کې، او بعضی خلک داسي چې هغه واشروم ته لاړ شي بس زر او 10 مات کې بیا استنجاو کې او بیا په لږ سات کې چردامو کې او موس کوي. نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کم کس ته دا مسله نشته، د وړو بولو د قطرې مسله نشته، هغه خو چې څنګه واړه بول وکي او بیا استنجاو کې، نو بیا د هغې نه پس چاردام کولو کې څه حرج نشته. خو چې کم کس ته د قطرې بیماری وي، نو هغه ته د خپل مرض نوعیت معلوم وي، نو هغه له پکار دی چې سوره سات کې هغه ته اطمینان قلبي نه وي شوی، نو هغې پورې دی هغه انتظار وکړي، او چې کله هغه قطرې والا مسله ختم شي د هغې نه پس یو دس وکړي، بیا دی خپل موس کوي. دا ملګری تپوس کوي چې د ماشوم عقیقه کول لازم دي او که نه، که څوک یې ونه کړي نو څه حرج خو به نه. او دویم دا که یو کس د اختر په قربانۍ کې یو عیسه د عقیقې په نیت باندې ونیسي، نو عقیقه به کیږي او که به نه کیږي. نو جواب دا دی چې عقیقه د هغې کس دپاره چې د چا وس وي نو مستحب ده، که ویې کړه نو ډیره زیاته ښه ده، ډیرې فایدې دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، خو که څوک یې ونه کړي نو په هغه باندې ګناه نشته. او د اختر قربانۍ کې د هغې دپاره عیسه نیسل دا جایز دي، په دې سره به عقیقه ادا شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس موس کو 4 رکعاته، آخري رکعات کې هغه ته شک راغی چې دا ما 4م رکعات روان دی او که 3م رکعات روان دی. دغه رنګ یو کس امام سره راغی، موس کې شریک شو، چې امام سلام وجار باسه، نو دنه ییر شو چې ما امام سره 1 رکعات لاندې کړی دی، که 100 رکعاته مې لاندې کړی دي، نو دی بس څه کوي؟ نو جواب دا دی که چېرې دا مسله دته په ړومبي ځل باندې راغلی وه، نو دله موز ماتول پکار دي او بیا د سر نه موز شروع کول پکار دي، چې د ده موز بغیر د څه شک شبې نه جایز شي. او که چېرې دا مسله دته ډیره زیاته راځي، نو بیا د دې په خپل غالب ګمان باندې معامله روانه کی. که دته دا ډیر ګمان دا وي چې دا 3م رکعات دی، نو د 3م رکعات والا موز روان کی وسره د یو بلو کی، نو دا به د 4 رکعاته شي. که په حقیقت کې 15 رکعاتو، نو الله تعالی به په 4 باندې قبلی. او که نه غالب معامله غالب ګمان ناراضي مخې ته دواړه سایډونه برابر روان وي دته، نو بیا د دې کم از کم باندې روان شي. مثلا دته شک ته چې ما 3 رکعاته وکړه که 4 رکعاته وکړه، نو اصل کې دا شک په 4م رکعات کې 3 رکعاته خو یقیني دي، نو د په 3 رکعاتو باندې خپل موز روان کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د نکاح تړلو طریقې کار څه دی؟ ځکه چې موږ اوریدي دي که چېرې یو هلکه یو جنۍ د چا مخې ته کېناستل او د نکاح والا الفاظ ادا کی، نو دې سره نکاح کیږي. نو دی د دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې د نکاح دپاره بنیادی یو څو خبرې دي. لومبی خبره دا ده چې هلک موجود وي یا د هغه وکیل موجود وي، جنۍ موجود وي یا د هغې وکیل موجود وي، چې کوم له هغې جنۍ اختیار ورکړی وي. دویم دا چې 2 ګواهان موجود وي او د 2 ګواهانو روبرو هغه یو بل ته د ورکړې او د قبولولو والا الفاظ چې په عربی کې هغې ته ایجاب او قبول ویلی شي، هغه الفاظ یو بل ته ادا کی. نو دا بنیادی سیزونه دا دي د نکاح دپاره. وسره مهر هغه که بیان کړی شي، او که چېرې مهر بیان نه کړی شي نکاح کیږي، بیا به هغې سره
په خاون باندې مهر مثل لازمیږي. خطبه ویل دا د نکاح لپاره سنت طریقه ده. نو کچری یو الک او جنای هغه د دوو کسانو کم از کم د دوو کسانو چې هغه گواهان عاقلان بالغان وي مسلمانان وي د هغه روبرو د نکاح والا الفاظ ادا کړو نو دې سره به نکاح منعقد شي په شرط د دې چې جنای آزاده او بالغه وي او دې کې مذاق او ټوکې ټکالي نه چلیږي ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو څو سیزونو باره کې ارشاد فرمایلی دی که دا څوک په ټوکو کې کوي نو به دا سنجیده وي او که څوک سنجیدګۍ سره کوي نو هغه به خود سنجیده وي. په هغې کې یو نکاح ده. نو په دې وجه باندې دا نکاح شوه دا طلاق والا الفاظ شو. په دې کې احتیاط پکار دی. دا که څوک په ټوکو باندې کوي نو به صحیح وي که څوک په صحیح طریقه باندې کوي نو به صحیح وي. دا ملګری تپوس کوي چې بعض اوقات د اذان په دوران کې یو سپی نیم وړلی وباسي نو د دې شریعت باره کې څه حکم دی؟ وی څه خلق وی چې دا دی د اذان جواب ورکوي، څوک وی چې دا سپی به ویشتی شي او څوک وی چې دا مؤذن چې کوم اذان کوي نو دی د مور پلار نافرمانه دی. نو د شریعت کې د دې اصل څه دی؟ نو جواب دا دی چې دا د بعضې سپو عادت جوړ شي بانګ وخت کې وړلی وباسل نو په دې کې دا درې واړه خبرې د دې هیڅ قسمه شرعي حیثیت نشته. سپی نه د اذان جواب ورکوي او نه هغه ته دا پته لګي چې دا کس د مور پلار تابعدار دی او که نافرمان دی. نه د دې سپي ویشتل ضروري دي او نه د سره نور څه کول ضروري دي، بس پرې ښودل پکار دي. څه وخته پورې دی وړلی وباسي بیا دی غلی شي او که چرې سپي ته دا پته لګېدی چې دا کس نافرمان دی یا تابعدار دی نو په کار دا وه چې ټولو سپو بیا د هغه په بانګ باندې وړلی وباسلې. حالانکې موږ ګورو یو سپی نیم داسې وي او که چېرې د جواب ورکولو مسله وي نو بیا هم په کار ده چې ټولو سپو بیا وړلی وباسلې ځکه چې هغوی به هم جواب ورکوي. نو داسې قسمه څه خبرې نشته. زمونږ په علاقه باندې خو دا مشهوره ده چې داسې سپی به ویشتی شي مړولی به شي نو دا هم غلطه خبره ده. نه د هغه ویشتل ضروري دي، هیڅ قسمه مسله په دې کې نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د 2-3 کالو راسي زکات نه دی ورکړی او هغه ته دا پته هم نشته چې ما سره تیر کال څومره پیسې وي د هغې نه مخکې کال څومره پیسې وي نو دی به څه طریقه کوي؟ نو جواب دا دی که چېرې ده ته دا یقین وي چې دا څه کال ما سره څومره پیسې دي نو تیرو کال 2-3 کې د دې نه ما سره کمې پیسې وي د دې نه ما سره سیوا نه وي دا څه کال ما سره د ټولو نه سیوا دي نو د ټولو نه بهتره طریقه دا ده چې دی په دغه موجوده پیسو باندې د 3 کالو چې څومره ورته پاتې دي د هغې کلونو زکات دی وباسي. نو چې کوم فرض زکات دی هغه به هم ادا شي او چې کوم سیوایي ادا شي هغه به د ده دپاره صدقه شي. او دویمه خبره دا ده که چېرې ده ته څه غالب ګمان راځي چې پروسه کال ما سره دوره وي او د هغې نه مخکې کال ما سره دوره وي نو د هغې په بنیاد زکات وباسلی شي خو هغې کې د بیا لږې پیسې د خپل وس مطابق سیوا ورکي. که چېرې کمې راغې د ده د اندازې نه نو بیا به هغه په هغې کې پوره شي. جي دا ملګری تپوس کوي چې یوسف علیه السلام کله کوی ته غورځولی شو نو بعضې خلق وایي چې د ده په غاړه کې یو تعویض و نو څنګه چې دی کوی ته غوزار کړ نو هغه تعویض کلاو شو د هغې نه قالین جوړ شو او دی په هغه قالین باندې ناست د کوی ویښ له ورغې او هېڅ قسمه تکلیف ورته میلاو نه شو. نو دی دا وایي چې د دې خبرې څه حقیقت شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې داسې قسمه خبره نشته. یوسف علیه السلام چې کله کوی ته غورځولی شو د الله تعالی امداد ورسره فرښتې راغلی وي د هغه د امداد دپاره خو لیکن دا د تعویض والا مسله دا منګړت ته دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د یو کار باره کې داسې قسم کړی دی که دا کار ما وکړ نو د مور پای به راباندې حرام وي نو آیا دا قسم دی او که نه دی؟ او که ده دغه کار وکړو نو په ده باندې به د قسم کفاره راځي او که به نه راځي؟ نو جواب دا دی چې کله یو انسان د 2 کالو د عمر نه واړېږي نو په هغه باندې هسې هم د مور پای حرام شي نو دی چې دا قسم خوري
نو په د باندې د مور پای د مخکې نه حرام دي، نو حرام شی په ځان باندې حرام کول او په هغې سره یو کار تړل دا قسم شرعا د شریعت په طور نظر کې دا قسم نه دی. که دی دغه کار وکړي نو په ده باندې د قسم څه قسمه کفاره نه ده واجب جي. دا ملګری تپوس کوي چې زما د تره لور ده او د هغې لور ده، نو هغې سره زما نکاح کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې څنګه ستاسو د خپلې تره لور سره نکاح کول جایز دي، نو دغه رنګې د تره د لور سره نکاح کول هم جایز دي، په دې شرط سره که د حرمت پکې څه بله وجه نه وي نو د تره لور سره نکاح کول دا جایز دي جي. دا ملګری تپوس کوي چې دوه کسان جماعت ته رالل او هغوی لمونځ ته ودرېدل، جمع یې کوله. چې کله دی 2 رکعاته وکړو نو یو دریم کس راغی او هغه هم دی سره په جمع کې شریک شو، نو آیا د دی دا لمونځ شوی دی او که نه دی شوی؟ د دریم کس دا لمونځ شوی دی او که نه دی شوی؟ نو جواب دا دی که جمع د 2 کسانو وي او که د ګڼو کسانو وي، خو چې کله هغوی په جمع سره لمونځ شروع کړي نو که په میز کې نور کسان راځي او هغوی جمع کې شریکېږي نو د ټولو لمونځ شوی دی، په دې لمونځ کې څه مسله نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ آفس کې کار کوو، نو موږ ځان له یو پریر روم جوړ کړی دی، نو په هغې کې موږ لمونځ کوو. نو کله ناکله داسې یو ملګری مخکې شي چې هغه پینټ شرټ کې وي، د هغه پنسې پټې وي او تلفظ یې هم صحیح نه وي، او چې کله سجدې له ځي نو ملا یې هم ښکاري، نو داسې صورتحال کې د پسې لمونځ کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې د ملا د ښکارېدو دا مسله دا داسې ده چې دې کې لږ غوندې تاسو هم سوچ وکئ چې د نوم نه ښکته چې کومه د بدن حصه ده، نو که هغه مخې طرف ته ده او که هغه شا طرف ته ده، دا د عورت حصه ده. نو که دا ښکاره کیږي نو دې سره خو لمونځ باطل کیږي. نو بیا داسې کس خو مخکې کول نه دي پکار، البته تلفظ شو که پوره مخارج او د قرائت او د تجوید هغه مهارت نه وي نو یو وخت لمونځ هغه کیږي، خو که چېرې د عورت دا مسله ښکاره کېدو څه دې پیچیدګي نه وي نو بیا د ځان نه لمونځ کولو نه داسې کس پسې لمونځ کول بهتر دي. البته تاسو کوشش وکئ چې ستاسو چې کوم ملګري دي دفتر کې کار کوي نو په هغې کې یو داسې ملګری چې وي چې هغه په شریعت باندې هم برابر وي، په ظاهره باندې حروف هم برابر وي، نو هغه ته درخواست وکړئ چې هغه تاسو له د جمع لمونځ درکوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو غسل خانه ده، ډیره وړه هم نه ده، خو د هغې یو سر ته یو ګوټ ته د نکاسای پیپ اوتی دی، نو که یو کس په دغه نکاسای پیپ خوا کې وړوکي اودس مات کي او د غسل خانې بل طرف ته غسل کوي، نو دا خو به هغه وعید کې نه راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې تاسو په غسل خانو کې د وړو بولو کولو نه ځان وساتئ، ځکه چې عام طور د وسوسې بیماری د دې نه خورېږي. نو جواب دا دی چې حدیث کې د وړې او د لوی غسل خانې ذکر چون کې نشته، نو د دې وجه نه بهتر دا ده چې د اودس ماتې بل ځای کې وکړي، غسل خانه صرف د لامبلو دپاره استعمال شي، ځکه چې تاسو ووي چې دغه غسل خانه کې د اودس ماتې انتظام نشته، کموډ وغیره نه دی لګېدلی، نو د دې دپاره بهتره دا ده چې دغه ځای کې په دغه غسل خانه کې واړه بول نه کوي. دا ملګری تپوس کوي که یو کس ضرور یا د تره یا د ماماګانو چې شراکت کې وي یا غیر شراکت کې وي د هغې د مال نه د دوی د اجازت نه بغیر څه اخري یا استعمالي، نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې رور، ماما، تره وغیره دا قریبي رشتې دي، دا ډېرې نږدې رشتې دي، نو که چېرې د دوی په خپل میاس کې د یو بل د څیز استعمالولو هغه ترتیب وي او دی په دې باندې بد ګڼي نو په دې کې څه حرج نشته، او که چېرې دغه ترتیب نه وي د یو بل څیز استعمالولو باندې خفه کیږي نو بیا دغه استعمال جایز نه دی جي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه ملګرو پروګرامو نو هغې کې د اوښ غوښه راوړې وه، نو یو ملګري پکې دا خبره وکړه چې د اوښ غوښه څوک وخوري نو هغه به د هغې نه پس اودس کوي، یعنی مطلب دا چې د اوښ غوښې سره اودس ماتیږي،
ابل ملګری پکې دا خبره وکړه چې د اوغ غوښه دا به اودس کې خوري، بیا اودس خوړل د دې جایز نه دي. نو جواب دا دی چې دا دویمه خبره خو بالکل غلطه ده چې د اوغ غوښه به اودس کې خوري. دغه مسله د ځان نه ده، د دې هیڅ قسمه شرعي حیثیت نشته. او دا لومبنۍ خبره چې کومه ده چې د اوغ د غوښې نه پس اودس کول، نو حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی، خو لیکن محدثین د هغې حدیثونو په تشریح کې فرمایي چې د اوغ غوښه کې چکناهټ او دا سلیخ دا لږ غونتې د نورو غوښو په نسبت سیوا وي. نو کله به چې نبی علیه الصلاة والسلام د اوغ غوښه وخوړه، نو د هغې نه پس به لاس او خوله خامخا وینځل. نو د دغې اودس نه هغه محدثین وی چې لغوي اودس مراد دی هغه د لاس او د خولې وینځل دي، او دا د مستحب په درجه کې دي چې یو سړی غوښه د اوښ وخوري، نو که هغه لاس او خوله ووینځله نو هم صحیح ده، او که اودس یې د مخکې نه و نو د اوښ غوښې په خوړو سره د هغه اودس نه ماتیږي. که په خپله خوښه باندې اودس کوي نو څه حرج نشته، خو لیکن اودس کول د دې نه پس لازمي نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس د سریي او د سیمټو دکان دی، نو هغه وایي چې زه د پیسو ما سره چې کومې د زکات دي نو په هغې باندې لا کال نه دی پوره شوی، نو زه اډوانس کې زکات ورکولی شم چې څوک مستحق راشي هغه له 1000 وغیره روپۍ ورکم. نو جواب دا دی که چېرې د مال هغه نصاب ته رسېدلی وي نو د کال د پوره کېدو نه مخکې هم د زکات ورکولی شي، خو په شرط د دې چې د مال نصاب ته رسېدلی وي. چې د کم زکات پیسې ورکوي د زکات په نیت باندې، نو هغه د ځان سره د هغې ریکارډ ساتي، هغه د لیکي ځان سره چې کله کال پوره شي نو د خپل مالیت اندازه ولګي، مقدار معلوم کی، نو چې هغه عمر سوره زکات راځي نو که د چې کومې زکات پیسې ورکړي دي د هغه برابر وي نو د زکات ادا شو، که سیوا وي نو صدقه بشي، او که کمی وي نو بیا به د نور زکات ورکوي.